نظم دی دا چې مونږ کله ریکارډ کوو نو زمونږ نه ډېر ټایم اخیستی و ځکه چې ټینګ ورته نه و. دا ټیم هم ووایه سالار بالکل ته وایي چې دا په ډېر ټیم کې مونږ دې ته 8 بجې کېناستو دلته په ځان پسې ور بند کړو زمونږ سالم صاحب هم دا کسان ناسته ناست ورم بند کو ورم بند کړو خو دا نظم ډېر ایموشنل و نو کوشش به م کوو زمونږ نه به لکه داسې غلطېده به نه داسې یو اوښ کوو یو دغه هغه خو مونږ لکه چاته یې ښودی نه شه مونږ په خپله خفه او نو مونږ خو څوک خفه کولی نه شو. نو ستاسو فرمایش دی وبه یې ویمه خو الله دې خیر وکړي. خیر دی عباس خو د هغې نه مخکې ته یو خبره کومه ته چې شاعران لټکې که نه سالاره نو بیا د سعودي عرب حکومت نه د لاشونو د لټکولو ګیله ولې او بالکل صحیح خبره ده جی. لکه دا تا په ور د بند کړی و لټکلی دی زه عباس بسم الله نظم دی چې امان ابن ادم خدای دې خاص ساته الله دې ټول عمر آباد ساته. امان ابن ادم خدای دې خاص ساته الله دې ټول عمر آباد ساته. زمونږ د مړو د خدمت کړی دی د پښتنو دې تل عزت کړی دی هر حکمران ته دې درخواست کړی دی تل دې د حق په وینا باس کړی دی هر حکمران ته دې درخواست کړی دی. طاهر خان لالا مننه کوم په درناوي سره ستاینه کوم. ابن ادمه ستا نظار شمه زه د طاهر خان لالا قربان شمه زه. ابن ادم ستا نظر شمه زه د طاهر خان لالا قربان شمه زه په چا تنقید ګورې د سره نه کوم خو بې دلیله هم خبره نه کوم یو وړه غوندې ګیله کومه ستا عجیبه غوندې قصه کومه. زمونږ وطن د خامارانو وطن زمونږ وطن د بلاګانو وطن زمونږ وطن د دماکو وطن دی زمونږ وطن ډک د لانجو وطن دی. مونږ ترې نه ووتو څوکۍ له لاړو پردي وطن ته مزدورۍ له لاړو مونږ ترې نه ووتو څوکۍ له لاړو پردي وطن ته مزدورۍ له لاړو چې د پردي وطن حالات وینمه لکه چې توره او جلات وینمه. مسافرۍ کې یوه وبا راله د هر انسان په مخ ژړا راله. خدای زمونږ د مسافرو خو اسرا نشته دی اسرا مو ته یې بې له تا مو څه اسرا نشته دی. راته د ګل په شان ځوانان مړه شو راته د ګل په شان ځوانان مړه شو ډېر بې اسرې او په ارمان مړه شو پردی وطن او که مړ ورور وژاړم یا یې بچي او یا یې کور وژاړم. مور یې په کور کې لیونی شوه خدای په خپل بچي پسې تبګی شوه خدای بچي یې ویر کوي ماتم کوي جړه هر څوک نن چم په چم کوي. بس لنډه دا چې عمران خان روره خلک خفه شو ټول له تا نه روره. د مسافرو په تا ځان قربان و ځان خلاصه په تای جهان قربان و تا یو تپوس د مسافر ونه که تا په وبا کې څه خبر ونه کو چې زما خلک به په څه حال وي یا به په بد یا به په ښه حال وي. په امبیسۍ کې یو دوس ناست یو بې غیرت او بې ناموس ناست دی. د پښتنو ورسره غم نشته ځکه په سترګو کې انعام نشته. زمونږ د مړو څه پروا نه کوي د اوبو راوړو څه پروا نه کوي. خدای دې په کور د غم سیلاب راولي خدای دې په کور یو غټ دریاب راولي. مونږ ته بې شمېره جنازې پرتې دي قسم د ډکې تلاژې پرتې دي. مونږ ته بې شمېره جنازې پرتې دي قسم د ډکې تلاژې پرتې ده. سرخوړلی پیایه پرېکه ورته پښتون یو لیونی پرېکه چې د ځوانانو جنازې دروړي د شهیدانو جنازې دروړي. د نن نه پس په زنده‌باد نه کوو نورې قصې د مرداباد نه کوو. د حکمرانو پته ولګېده د للګانو پته ولګېده. د نن نه پس به زنده‌باد نه کوو د نن نه پس به مرداباد نه کوو. د حکمرانو پته ولګېده د دلګانو پته ولګېده. زمونږ د مړو وسه غم نشته د اوبو راوړو وسه غم نشته. صرف چاندوله مسافر ښه دي صرف چاندوله مسافر ښه دي دوی داسې ښه دي در په در ښه دي چې بیا نارې د عمران خان نه وي په زوره چغې د قربان نه وهي. نور ضرورت د سپارې نشته ځکه چې موږ سره پیسې نشته دی. نور ضرورت د سپارې نشته ځکه چې موږ سره پیسې نشته دی. دوی په 4,000 ټیکټ خرڅوي دا سپارې والا یې پټ خرڅوي. غریب چې ورشي لاسنیوی یې کوي د لاس یې نیسي لاسنیوی یې کوي ورته بانه وکړي رسخت ورکړي دا د لګان څومره زحمت ورکړي. زموږ د میاشتو او هفتو ګلونه موږ ته پراته په تلاژو ګلونه زمونږ د میاشتو او هفتو ګلونه دلته پراته په تلاژو ګلونه. زمونږ عوامو جلوسونه وکئ دې مسافرو له سوالونه وکئ چې زمونږ وړي په وطن ښخ شي د مور او پلار سره په څنګ ښخ شي. چې زمونږ مړی په وطن ښخ شي د مور او پلار سره په څنګ ښخ شي. دا یو احسان راباندې وکړه صیبه دا یو تاوان راباندې وکړه صیبه نور درنه هېڅ مونږ میرات نه غواړو. مونږ مسافر یو خو خیرات نه غواړو. څوک راته مړه شو څوک بیمار پراته دي څوک راته مړه شو څوک بیمار پراته دي. ستاسو په تمه دي غمخوار پراته دي. هم حیران چې سره کشنه خوراکم په مسافر څنګه جنډه خوراکم. مړه زمونږ د هندوستان ښه دی څنګه به ویم چې پاکستان ښه دی. د خپلو مړو بې عزتي نه کوي په مسافرو کنجوسي نه کوي. د انډین او بنګالیانو مړې د نیپالیانو او مصریانو وړې سا یې لاوتې نه وي چا تېکي زمونږ چې مړی وشي لا ټیکي.
24 ګنټو کې ورله څوک رانشي د سفارې نه څه رپورټ رانشي موږ ورته 300 کالونه وکړو هم خپل سفیر ته میسیجونه وکړو سفیر وایي ستاسو ذمهوار نه یم کالونه مه کوئ وزګار نه یم زموږ سفیره پلیز اباس دا 3 ځلې وایه سفیر وایي ستاسو ذمهوار نه یم کالونه مه کوئ وزګار نه یم زموږ څه دغه یوه لار پاتې ده دغه خبره یوه د کار پاتې ده موږ به خپل مړي په لمبو وساتو په رڼا ورځ به یې په غرمو وساتو سفیر وایي ستاسو ذمهوار نه یم کالونه مه کوئ وزګار نه یم زموږ څه دغه یوه لار پاتې ده دغه خبره یوه د کار پاتې ده موږ به خپل مړي په لمبو وسیزو په رڼا ورځ به یې په غرمو وسیزو بس چې خبره فیصله شي وروره هله به ختمه ده غوایمه شي وروره د پی آی نه بایکاټ وکړئ خپلو دیرو کې په اجلاس وکړئ اوټ ګوره بیا چې چاله ور نه کوي په مسافرو څوک نظر نه کوي چغې وهه پښتونه نرشه شابه جنډې راواخله هله زر شه شابه چې په وطن عمران خاني په کار ده یا جماعتیان باچا خاني په کار ده تو او لعنت دې ستا په خوله پرېوځي تو او لعنت دې ستا په خوله پرېوځي یا دې پیکاڼې خط رانه پرېوځي دلته خو جنګ او نه غذا ده روره خو بس راغلی یوه وبا ده روره اخر د کوم جرم سزا تېروو چې زندګي په نابینا تېروو موږ له یو ډاډ یو حوصله په کار ده موږ له ضرور څه طریقه په کار ده زما سرتوره لیونګینه روره الله دې وبخه پښتونه روره شاعر لګیا د شونډې سرې یادوي پردی تور سرې لاس او خپې یادوي مړه لعنت په داسې ځوان پورې شه ستا په غزل ستا په قربان پورې شه شاعره پاسه پښتانه ولیکه په تلاژو کې دي پراته ولیکه ولې زموږ څه ناروا کېږي ولې په موږ پورې خندا کېږي امان صاحب ولې زموږ څه ناروا کېږي ولې په موږ پورې خندا کېږي که موږ نارې د زندهباد پرېښودې که موږ نارې د مرداباد پرېښودې موږ به رښتیا شو پښتانه ملګرو موږ به په هر چا شو درانه ملګرو موږ له به هر سړی عزت راکړي موږ له به مینه محبت راکړي زما خو دغه یوه ګیله وروره لکه د غره په زړه پرته وروره پښتانه ټول زما د روڼو په شان راته ښکارېږي د ګلونو په شان الله دې تل لري خوشحاله خدای پښتانه ټول کې ته کامیابه خدایه الله دې الله دې تل لري خوشحاله خدای پښتانه ټول کې ته کامیابه خدایه امیر سالار مسافري پرېږدمه نوره دا خوشي زندګي پرېږدمه نوره دا خوشي زندګي پرېږدمه ډېره مننه مهرباني ډېر زبردست او ډېر ورونو مې